أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. شپږدېرش سورة توبہ. إن عدة الشهور تاکہ اکثر شمیر دمیاشتو عند اللہ دا اللہ پنزبان دے اسنا غشر شارن دولس میاشتے دے فی کتاب اللہ پلیکل قانون دا اللہ تعالیٰ کی دا خدای یو لیکل قانون دے چې په جنرل هیډ کوارټر کې پروت دی چې د کال د میاشتو تعداد بسوري 12 وي که په جنوري فروری یادې که په محرم په سفر یادې که په حمل جوزا او سنبله یادې چې په سیم یادې خو د کال میاشته به یو لسم دی او 14 کوم دی نو گویا الله تعالی مشرکین مکه نه صرف دا چې په شرعیاتو کې شرک کو بلکې تکوینیاتو کې فطری قوانینو کې هم چینج راوستل. فطری قوانین ځکه هغه د خواهشات او غلامان جوړ شوی نو چې کله د خواهشات او غلامان شو نو صرف دانا چې شرکیات کول تکوینی معاملات هم ټول بدلو نو سبه کول دو قسمه کیلنډر دنیا کې روان مثال احمد داوودی کیلنډر تکوین جوړته وي تاسو وایو ورته جنتری نو جنتری یا تکوین یا کیلنډر دو قسمه رواني یو وی سولر شمسی او بل وی لونر قمری. هر شمسی کال د قمری کال نه تقریبا په باندې لسره زیات دي لسره او تقریبا یو کوارټر پورا کوارټر نه تقریبا یو کوارټر. لہذا هر 3 کال شمسی چې وی نو دا برابر وي د 4 کالو قمری. هر 3 کال شمسی د 100 کالو برابر د قمری 4 کالو یو کال پکې اضافه شي. خبره دین کړه او هر 100 کال شمسی دا برابر د 103 کالو قمری. مشرکین مکه به دعا عمل کول او دغه عمل ته نسی وای سوې ورته نسی دی ورپسې آیت کې روان دي بیا دا دې آیت کې الله تعالی چې ذکر کوي چې نسی باندې رد کوي رستو څه کوي نسی باندې رد کوي انما النسیء زیادة فی الکفر نسی باندې رد کوي. نسی معنا دا وا چې دایبا د خپل سہولت په خاطر یو میاشت په بلې میاشت باندې بدلاو دا لکه چې حج براغه په ګرم سیزن کې یا د خرما ورځې بوي نو دوی ورته وزګار نه یو دا بیا بل میاشت کې اوس موسم ډیر ګرم دی اوس موسم ډیر ګرم دی دا د نسی یو عملو. یا څلور میاشتې په کال کې دیتا بدای میاشتې حرامه ویلې څه ویلې میاشتې حرامه یو رجب یو ذوالقعده یو ذوالحجه او یو محرم. محرم نو د اسلامی کیلنډر لومبنه میاشته. رجب د اسلامی کیلنډر ومه میاشته. ذوالقعده د 11 میاشته او ذوالحجه د 12 میاشته. د اسلام نه وړاندې هم دا رواج را روانو چې عرب کله زمونږ د پښتنو په شان جنگیالي دي سړي جنگیالي دي دای په جنگونه کول خو چې کله دا میاشته به شروع شي بس اسلحه به ګټ تور سره دي کې به یو بل ته تعارض نکو وې دا احترام والا میاشت دي حرمت والا میاشت دي. خبره دین کړه
خو لکه څنګه چې وخت یې دو سره د خلکو پښتو کچه کېږي د عربیت هم کچه شو. زموږ اوس پښتو کچه شوې ده که نه؟ زموږ د پښتو کوم غیرت چې وه اوس پاتې دی، کومه حیاداري چې وه پاتې، کوم مروت چې و، کومه مهمانداري چې وه، هغه هېڅ شی نه دی پاتې. چېرته که څه 15% یا 10% پاتې نو پاتې به یې که نه. صحیح. دا زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به کله کله غوسه شي نو په تفسیر کې به وي او یې مونږ پښتنو اسلام مو ډېر پخوا پرېښودی او پښتو مو اوس ورپسې پرېښودی. د اسلام مو پخوا پرېښودی سړی ګوره کار سړی دی. چرته یې نه کړي، چرته حرام چیلې چاندې رات خوده. نو د دوی نه د وخت تیرېدو سره دغه د عربیت د غیرتونه هم ختم شو. لہذا دوی به داسې کول چې کله به په یو حرمت والا میاشت کې دوی غوښتل چې یو دشمن باندې اٹیک وکړو، نو که چا به ورته چې دا حرامه میاشت ده، ویل دې په ځای بله حرامه وکړو. خو دا اوس موقع ده ډب ورکول غواړي، دا اوس موقع ده وهل غواړي، بې خبره دی بې خبره کې وهل غواړي. نو دې عمل ته څه ویلی شي؟ نسی. او دویم عمل د نسی دا و، دا خو دوه تصوره شو په یو عمل کې چې میاشت به بدلوله. او دویم عمل د نسی دا و چې لکه څنګه ما ذکر وکړو چې په هر شمسی 33 کالو کې یو کال قمری اضافي کیږي، یو کال قمری اضافي کیږي. نو گویا هر 3 میاشتو شمسیو کې په هر یو کال کې په هر 3 کالو شمسیو کې 3 میاشتو نه په هر 3 کالو شمسیو کې لسم ایسا دا یو کال دا اضافی کیجی، تقریبا لسم ایسا. لہذا چه کلبا دا میاشت اضافه رالا سبر رالا دا میاشت اضافه برالا 3 کال بعد با یو میاشت اضافی که دا 3 کال بعد با یو میاشت اضافی که دا. لہذا دوی بسوکرل اغدریم کال قمری اغا بیر دیار دسو میاشت کو بیر دی کال میاشت دیار دستی دوری که اب بیر دو لسو پتا ہے د دیالس میاشتو کو چې د شمسیه د قمری د تعداد یو بل سره برابر رواني. نو دا د نصیب بل عملو. الله تعالی فرمایي چې شرعیات خو پرېږده په تکوینیاتو کې هم خپله منماني شروع کړه. خبره ذهن کې راغله. نو یو دا کول نمبر اول چې د یو کال د هغې میاشتې دیارلس کړی دا د فطرت خلاف. دویم دا کول چې د میاشتې په ځای به میاشت بدلوله. دریم دا کول چې د حرامو میاشتو حرمت یې پامالو، حرامو میاشتو حرمت یې پامالو. نو الله تعالی دغه درې واړه تصوراتو باندې رد وکړه. ان عدت الشهور تاکي اکثر شمار د میاشتو د الله په نسبانه 12 شهرن 12 میاشتې ده فی کتاب الله دا اللہ تعالی کتاب کے. نو دا خدای کتاب مانا دا اللہ تعالی پا تکوینی نظام کی سکم نظام اللہ سر لیکل دے دا دی مین چپ اللہ سر پروت دے دا ریٹون تکوینی نظام یو دوبرا معمولی کو چپ دا اللہ سر پروت دے. دیکھا دی اردی تفسیر کی یو مرگری یو شیر اوڑا کرو دو شیر او ویدہ میں سعودی کے سخت علاقت رہے ویدے کے 2 گھنٹے پا دی چپ کے کمپیوټر نه بلکې غږېده دوره شی بیا پکې هغه دغه واچو ما ته دغه ته وروي ما مونږ کو نه هغه مونږ پکې ریکارډ کړ بیا پکې تفسیر هم ریکارډ. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله دا الله تعالی په تکوینی کتاب کې دا کله راسه 12 میاشتې یوم خلق السماوات دا غورزنا چې الله پیدا کړی اسمانونه ازمکا منها 4 حرم ارده 12 میاشتونه صدور حرام میاشت دې احترام وایي. ذالک الدین القیم دا برابر دین دے دا فطرت قانون دے. ذالک الدین القیم دا برابر دین دے مانا دا فطرت قانون دے.
فلا تظلموا فی اللہ تاسو زیاتے مکوئی پدیبا کی انفسکم پزانون اخبرو. نیچر سر مچیڑئی، نیچر سر نیچر ڈسٹرب کوئی ماں، نیچر سسٹم میں ڈسٹرب کوئی. وقاتلوا المشرکین کافتا، اس اللہ تعالی مسلمانانو ته چې تاسو په نسبت باندې خلا تر اوسه حرامي میاشتې حرامي دی خو پکې چینجز راولي، ایو کیلنډر وته بدل کی، ایو خو څه خو دې میاشتې په ځای باندې بل مارک چې دا حرامه ده. څخه دغه حرامه ده، محرم سفر حرامه ده. ځکه محرم کې زموږ ضرورت پیدا شي جنگ ته، سفر کې دا محرم کې زموږ ضرورت پیدا شي. نو الله تعالی اوس مسلمانانو ته وایي چې دوی خو به دغه ایکسپلایټیشن کوي، دا چیټینګ به کوي، دا چیټینګ خو که په میاشت حرامه کې در باندې اٹیک وکړو نو بیا په تاسو هم ور اٹیک کوي، تاسو لپاره بیا حرمت نشته، ځکه ډیفنس به واجب دی، ډیفنس به واجب دی. پالیسی چینج. وقاتلوا المشرکین، قتال کوي مشرکانو سره کافتن ټولو سره، کما یقاتلونکم کا ټولو سره معنا یعنی په ټولو اوقاتو کې بولی کما یقاتلونکم کافا، کما معنا د متا یقاتلونکم کافا، کله چې دوی تاسو سره جنگ کوي په ټولو اوقاتو کې. نو چې دوی د میاشتې حرامه اعتبار نه کوي، حالانکه دا شیخ له دوی نه را روان دی، دا خو د دوی کسټم د اسلام خپل کړی دی، دا خو څه دی، دا خو د دوی کسټم دی، د اسلام بنیادی قانون نه دی، د دوی کسټم دا څلور میاشتې صحیح ورنه ناروا کو ناروا دي په څلور میاشتې کې او په باقیاتو میاشتې کې چې کوم شی شریعت کې ناروا دی نو دا نه سماره چې په څلورو کې جایز دی ناجایز دی، په تاسو کې جایز دی بلا وجه چې امرول په څلورو میاشتو کې ناجایز دی، نو پاتو میاشتو کې ایکم ناجایز دی. نه تعالی دا خو دای کسٹم دی، ما ولا احترام ورکو نه اسلام کې هم تاسو باندې لازم کو، خو اوس دوی یې خیال نه ساتي، نو تاسو باندې سره ډاک پې خره گورنمنت نه کوي. وعلموا اپوشی ان اللہ، دا اوس د یو تحفظ جواب دی د مسلمانانو ذهن کې بیا هم تحفظ، ځکه مسلمان بعض اوقات یعنی ریټالیشن شکار شي، څوک د ریټالیشن شکار شي، خو د خدای یې په ذهن کې کنه وایي یاره دغه به کور خو چې ما ورې دا شکار وکړ، دا تحفظ دې ته ذهن کې ګرځي، د ضمیر ور زور ورکړي چې یاره دغه به کور خو چې حالانکه د سپېړې بدله کې سپېړه ورکړي صحیح، خدای بیا رسول دې باندې سوچ کوي یاره دغه به کور ما ورې دا شي حرکت مال خاموش پاتې کېدل پکار صحیح. نو دغه تحفظ د دې میاشتې حرام په حواله د مسلمانانو ذهن کې ګرځېدو چې کدی مونږ باندې اٹیک مونږ په موږ زمونږ ته طرف باید چې دا کار نه دی، الله تعالی دا تحفظ ذهن نو بس. وعلموا اپوشی ان اللہ چې تاکید سره الله تعالی مال متقین د متقیانو مرګره، انما خبر دا النسیء د نسیء دغه عمل نو تصویر به یا ساتي، تفسیر به یا ساتي. انما النسیء د نسیء دا عمل زیادت فی الکفر، دا زیاته په کفر کې، یضل به الذین کفروا گمراه کول شي د دې نسیء په اساس باندې کسان چې کافران شوي دي دایسه کوي، یحلون عامل دای حلال اوګنی دا نسیء او کال، ويحرمون عامل احرام اوګنی بل کال، یو کال یو میاشت حرامه کی بل کال هغه میاشت حلاله کی صحیح شو. وای دا مونږ ته سوټ کوي نه سوې وای دا خپل کنوینینس ته ګوري، څه ګوري لکه مونږ چې د خدای قوانین د پیغمبر سنت د خپل کنوینینس مطابق چینج کوو را چینج کوو، دا د نسیء سره مشابه عمل دی چې دا مونږ ته سوټ کوي نه. یحلون عامل چې حلال غنی یو کال، ويحرمون عامل حرام غنی بل کال. اوس دوی به وی چې اخر کې بجټ بس خدای ته برابر کړي چې د کال کې سلور میاشتې ان د اند سلور میاشتې شمیر برابر شي دا حرام دي، مونږ په اجازه نه کړی او بس دیټس اوکے صحیح. اټ ډزنټ میټر چې دا کومه میاشته محرم ده که سفر ده، خو مونږ په اخر کې بجټ خدای ته برابر کړ، ډیفیسټ نه ده پکې، قضایي مورا ګرځول ده لیوافعو دادے دا پارا کئی چی موافقتو کے عدت ما حرم اللہ شمیر دا غمیاشتو سر چی حرام کری دی اللہ تعالی، فیحلو ما حرم اللہ ندوی حلالی آشے چی خدای حرام کری دی، دی حلالی آشے چی خدای او دا خدای حرام حلالول دا کفر دے، دا خدای حرام حلالول دا کفر دے، دا خدای حلال حرامول دا هم کفر دے
چې کوم شی خدای حلال کړی ته ورته حرام وای دا کفر دی، چې کوم خدای حرام کړی ته ورته حلال وای دا څه دی؟ دا کفر دی. کفر په دې انداز چې یو خدای چې ستا عقیده نشته دین باندې، او دویمه دا چې دا باندې پوښکۍ ایمان باندې سر کیږي، دا باندې پوښکۍ ایمان باندې سر. لکه مثلا شراب څکل حرام دي که حلال دي؟ خو یو سړی اسکی خو عقیده دا چې دا دی حرام، عقیده دا چې دا دی حرام، نو زره لپاره دا شراب څکل ګناه دی، زره لپاره دا شراب څکل ګناه دی. او بل سړی اسکی او هغه یې شراب چې حرام کړی دي صحیح، نو دا ګناه نه دی، دا کفر دی، ایمان ختم شو. خبره ذهن کې رااله. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ. یهودیانو مولایانو بدقه کار کو چې د خپل کنوینینس مطابق به شی حلال او حرام او د خدای حرام به حلال کړ او د خدای حلال به حرام کړ. صحیح. قران کریم کې اوځه الله تعالی وایي په صورت کې چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، د خپل مولایان دا خدایان جوړ کړي د الله مقابله کې. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ خو د يهودیت لوی عالم مسلمان شو، هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي یاره جی دا خبره مې ذهن کې رانه. پیغمبر علیه السلام ورته څنګه وایي چې موږ متعلق الله وایي چې موږ خپل مولایانو نه خدایان جوړ کړی دي، موږ خدا کار نه کوو، عیسایان کوي خو موږ دا کار، يهوديانو موږ دا کار نه کوو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي وستاسو مولایانو د خدای حلال حرامول او د خدای حرام حلالول بنا یو چې دا خو به کول اوسم کوي، دا خو به حلال کول دا خو اوسم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا کار خو د خدای دی، دا استحقاق دی چا دی؟ دا د خدای. نو د خدای استحقاق ځان د پاره غوښتل خدای جوړېدل دي. زین لهم سوء اعمالهم خیست کشویر دویتا سوء اعمالهم ناکار غملون دوی واللہ لا یاد القوم الكافرین. اللہ تعالی ہدایت دو کہ قوم کافرانو تا. یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو مالکم سشوی دی تاسو باندې اذا قیل لکم چې کله تاسو ویل شي انفروا فی سبیل الله چې تاسو اوزید جنگ لپاره پلار د الله کې. نفیر معنی خروج للقتال، جنگ لپاره وطن. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو مالکم سشوی دی تاسو باندې اذا قیل لکم چې کله ویل شي تاسو انفروا فی سبیل الله چوزه پلار د الله کې استاقلتم الی الارض. استاقلتم تاسو درانه ازمکه ته، تاسو شي درانه ازمکه ته، یعنی پاسې دې نشي بیا بدن در باندې درون شي. استاقلتم الی الارض تاسو درانشه بیازمکتا ارضیتم آیا تاسو خوشوی بالحیات الدنیا د دنیا پجوان من الاخرہ فزائد آخرت فما متاع الحیات الدنیا پس ند دا نفاظ تل د جوند دنیا فی الاخرت دا آخرت مقابل کے اللہ قلیل مگر دیر لگ دی. ذکر د دنیا دا جوند کا زر کا لوم دے خطیر بشی نشکم تیرونو کی دا لگ دے دا آخرت جوند اخو نخت می دن کے جوند دے. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ کل زو وان چې جنگ د پارو نه تاسو مکه ته درانه شي اوس جنگ سره ولې نه خبر واغه غشي والا یاد ساتي. یاد ورته کنه شیرشاه دا یاد کدی موضوع نه وي کدی کپاره کې موضوع به خدا کرا کوي صحیح وي کدی کې موضوع نه بیا د څنګه راځي ها الا تنفروا کچریتا سنو زی جنگتا یعذبکم غضابا علیما عذاب بدر کی اللہ تعالی تاسو لعذاب دردناک ویستبدل قوما غیرکم ابدلک براولیو قوم سواستاسنا بدل ستاسو کی ولا تضروه اتاسو با اللہ تا تکلیف دشے ورکول دیشے واللہ غلا کل شیء قدیر اللہ تعالی پاس سزبان قادر دے. نو الله تعالی وایي که تاسو نو ځای چې کوم ځای جنگ ضروری او نه ځای ورلا نو الله تعالی فرمایي سخت عذاب بدل کوم سخت عذاب بدای چې تاسو به ختم کوم یو بل قوم براولم تاسو به ختم کوم یو بل قوم کله چې مسلمانان به خوند شو الله تعالی بیا د دین کار د چنګیز خان د اولاد دا واسطه ته چانه واسطه صحیح یعنی بربرو چې څومره ظلم کړو اسلام سره دومره بیا خدمت هم د اسلام وکړه چې مسلمانان شو نو اعلی درجه مسلمانان شو. اوسم په شام او پیراغ او بدا خطای ګرځا بربر د ټول نخو مسلمانان دي صحیح چنګیز خان اولاد الان څومره ظالم خلکو د ټول نخو مسلمانان دي. نو الله تعالی د خپل قدرتونو کوي الله تعالی
خپل قدرتونه خی چې زو بیا بل قوم راولم هغه به بیا داسې نه لکه تاسو څنګه یې. اوس دا واقعه د تبوک وا ما تاسو ته واقعه ذکر کړی و زره مده واقعه د تبوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ولیکل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعوت د پاره مختلف علاقو ته وفدونه بلېږل. موجوده زمانه کې ورته تبلیغي جماعت وایي. دعوت والا جماعتونه بلېږل چې د دین دعوت دا خور کی. شام د رومیانو کنټرول کې، د شام والا کار چا سره و؟ د بیزنطین سره، بیزنطین امپایر سره. لہذا د 1400 کسانو یو جماعت دغه علاقې ته تلو، 14 مسلمانان. دا غي امیرو کعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. رومیانو چې دی ولیدل نو شهیدان کړ صرف کعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بچ راو تختیل دي، نور جماعت ټول شهیدان کړ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د بصری حاکم، د بصره حاکم شرحبیل ابن عمر، شرحبیل ابن عمر عیسائیو، هغه ته د اسلام دعوت ورکو. هغه ته قاصد ولګه حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ د دعوت لپاره. هغه نصر د دعوت قبول نکړ بلکې سفیر د پیغمبر شهید صلی الله علیه وسلم. دا د مسلمه انسانی ضوابط خلاف ورزي ده. یعنی مشنری قتلول نمبر اول او سفرا قتلول دا مسلمه ضوابط خلاف صحیح. یعنی که دشمن وطن ته هم د عبادت، یعنی مثلا د یو قوم د عبادت ځای په بل وطن کې، یو قوم د عبادت ځای په بل وطن کې، د هغه وطن حکمران دا حق نه لري چې په دې خلکو باندې پابندي کوي. تاسو نشئ راتلی صحیح. د سکانو مقدس مقامات کې پاکستان کې د سکانو مقدس مقامات کوم لري؟ پاکستان کې د انډیا د پاکستان خامشه دشمنی، خو پاکستان پابندي شي د ګوري سکانو باندې تاسو پر مقدس مقامات نه شي راتلی. نه صرف دا چې ویزه ور کوي بلکې د ضرورت نه زیات انتظامات کوي والله چې څه منفي تاثیر یې ورسي صحیح. بعینی دغه خلک هندستان کې بلا دینی مقامات دي، لہذا هندستاني حکومت یې باندې پابندي نشي کې خوده نشي. ځکه دا مسلمه انساني ضوابط خلاف دی، یا موجوده زمانه کې وای دا یو نو چارټر خلاف دی صحیح. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دریزو فوجیانو باندې شامل یو فوج دغه علاقې طرف ته روان کړي، د خلکو له درس ورکول پکار دي. ځکه دوی خود مسلمه انساني ضوابطو جنازه وسته. یو ځای دغه ته وای مهان چې هلته دا فوج ورسېد نو ورته اطلاع ملاو شوه چې د بصرې د حاکم شرحبیل ابن عمر 1,00,000 فوج سره مقابله را روان دي او خودی قیصر روم بادشاہ سو قیصر دیویم د شام علاقه کې د حمص کې کوم ځای کې حمص کې د خالد رضی الله تعالی زمونږ نیکش خبر دی. حضرت خالد مزار کوم ځای؟ حمص کې. ورسره بیا حلب دی کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ شام کې. نو خود قیصر روم هغه په حمص کې موجودو او د قیصر روم رورو تیودور داغه نامه وا تیودور. هغه ته حکم کړو چې 1,00,000 آرمی توم راوړه. لہذا معان سره قریب د موتا خوا کې، موتا د ځای دی، د مسلمانانو 3,000 لشکر او د افغان 2,00,000 لشکر.
دا مقابل شي سره اصل زړه د ګردې خبره ده څه نسبت جوړیږي د درو زړه دوه کو څه نسبت ده هیڅ نسبت نه جوړیږي حضرت زید ابن حارث حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے امیر لشکر دے شہید سے زید ابن حارثہ پیغمبر علیہ السلام سیکنڈ ان کمانڈ مقرر کرو اگر شہید سے تھرڈ ان کمانڈ مقرر کرو عبداللہ ابن رواحہ اغم شہید سے اور پیغمبر علیہ السلام سے لشکر روانو دیتے ویلیو چې جعفر ابن ابی طالب زمانه ترزوی دا به امیر لشکر وي کده شهید شي بیا به زید ابن حارثه کده شهید شي بیا به عبد الله ابن رواحه او کده هم شهید شي بیا تاسو ځان له انتخاب د امیر په خپل وکړي یا د انتخاب په خپل وکړي اوس پیغمبر علیہ السلام خدا سے وی چې کده شهید شي کده شهید شي کده شهید پیغمبر دا خبره کړي یقیني وي صحیح شو لہذا ټول صحابه دې درې وړتاو کتل هنی لکم شهادت مبارک شهادت پیغمبر دا خبره په شکوک نه کوي پیغمبر ته یقین وی دا کار وکي او واقعي دغه یکه بعد دیګره درې وړ شهیدان شو صحیح لشکر هغه بیا خپل کې مشوره وکړه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ امیر لشکر ته هغه نه دا باقی مانده فوج په درې وسو کې تقسیم شو یوې سه په جنگ سره اخته کړه او دوی سه د شپې تیار کې شاته ولګړي د ګرانډا هل نه واپس لګ ډاون ټاون ته نو یو ګروپ ته وې چې موږ سبا سره جنگ شروع کو نو د جنگ شروع کېدو پس تقریبا 2-3 غنټې بعد تاسو بلدا غاړه را روان یې صحیح او خپل ځان پسې راکاږي د تکبیر اوازونه چې د ګردونه اسمان ته خېږي صحیح بیا بل ګروپ ته دی پسې بیا 3 غنټې بعد تاسو په دغه طریقه را روان یې او د نومبني ګروپ ته چې کوم سره خالد پخپل وې تاسو بالکل د دلره سره جنگيږي شاته باندې ګوره لہذا دې خو دې د دلره سره د دشمن په لشکر ورپرې وتل 2-3 غنټې بعد یو بل لشکر را روان دی تکبیر اوازونه دی ګرد نو ګرد کې دا پته نه لسکه تان روان دي لسکه خلک روان دي صحیح او 2-3 غنټې بعد بل صحیح وسغه خدای کوم ګروپ چې ور سره لګیاو دا غي مقابله نشو کولای چې دی غاړه دا ګروپ راوي بیا په وي تختې وي صحیح نو کیسره ارمه او تختې ده مودا کې او مسلمانانو ته الله تعالی غلبه ورکړه د دغه جنگ په اساس د فارس د کسرا زیر اثر نجدی قبیله داولی اغام د کسرا د تسلط نه آزاد شي د قیصر نه یعنی جنگ خو قیصر سره وشو اثر په کسرا هم پیدا جنگ خپل د افغانستان کې اثر ټول دنیا باندې پروسي کنه پروسي دا خامخا کی چرته چاته خیر ورسي او چاته شر ورسي نو بلا ډېرې نجدي قبیله هغه متاثر شو مسلمانان شو بني سلیم دا یو قبیله ده اشجاع دا بل قبیله ده غطفان دا بل قبیله ده زیبان دا بل قبیله ده دا ټول مسلمانان شو د قیصر د فوج کم عربین رجمنٹ چو قیصر فوج کې عربو مو ځکه عربو باندې قبضه بلا خطبان د عربین رجمنٹ د هغه کمانډرو فروه ابن عمر الجزامی فروه ابن عمر الجزامی جزام د قبیله نوم فروه ابن عمر الجزامی هغه د عربین رجمنٹ کمانډر یا جنرال هغه مسلمان شو فار قیصر په حکم باندې گرفتار شو شهید کړ قیصر روم د موتا د بدلی اغستو د پاره تیارې شروع کړ
چر دې جنگ بدله باندې د مدینه منافقین د یو عیسائی راهب ابو عامر داغه نامه و کرسچین راهب مونک ابو عامر داغه په واسطه د قیصر روم سره د منافقینو لینکو مسجد زرار ذکر رسو بلی سورہ توبہ کے روان دے د مسجد زرار چې د قبا د جماعت په مقابله کې هم په دا قبا کې او بل جماعت جوړ کړی شو مسجد زرار قرآن ورته مسجد زرار وایي اصل کې مسجد زرار د دې شی پیښې خیمه و دا لپاره فنډینګ کړو قیصر فنڈنگ کیا کرو قیصر اس قیصر کو پتا قریب زمانہ کی یکے بات دیگرے فارس کسرا ته شکستونه ورکول یو ځای په حمله وکړه کسرا به ته تقدیر بل ځای په حمله وکړه نه شکستونه خپل کسرا لہذا هغه دا غرور چې زه ګورم چې دا د عربو کوم پیغمبر دې سره عمل کوم اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله جنگ لبته داولی کا نو همیشه به تعمیه نه کار غوښتو تعمیه دې ته وایي چې زه په قبله خبره نه راخاته کې زه په قبله او ذکر د سکے د نور خاته کې نه داسې مجلس کې چې ناس ته صحیح اوس اراده کړی دا فار ایگزامپل سعودي عرب ته تلو خبره د افریقې شروع کړي صحیح شو دا دې لپاره چې نه زما دا راز کولاو نشي دا څه کرسي مې کولاو نشي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عموما په جنگونو کې باندې تعمیه نه کار راوړل چې ته په یو غاړه ته خبرې به په عام مجلس کې د بل طرف کولې دا ګوره د فوجي جنرال ډېر لوی اهمیت خو په دې موقع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د تعمیه نه بالکل کار وانه وسو بلکې وضاحت سره وي به تیارې نشي د قیصر مقابله لبسو دا ډېر ضرورت خبره ده دا زمانه سپر پاور او بایپولر نو یونیپولر کې سره خو بیړه کار کشي هوا هغه غونډکړه یو طرف ته هغه د قیصر یو طرف ته غونډکړه پیغمبر اسلام تعمیه نه کار وانه وسته وي تیارې نشي قیصر مقابله ته وځو رجب نهم کال د هجرت روانگی وشو دیر زره فوج پیغمبر اسلام تیار کړ سورہ دیر زره سورلای ورسره وی لس زره لہذا مجاہدین با په نوبت باندې په سورلای سورېدل ځکه سفر مو 1200 بلا سورو 1200 میله مدینه منوره نه تبوک ته سفر دی 1200 میله او موسم د ګرمه جون جولای ته مې اشو جون جولای او وطنم سعودي عرب الصحراء او د جنگ لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمرجنسی فنڈنگ اعلان وکړ ارجنٹ ڈونیشن او دا جنگ د حضرت عمر وی رضی الله تعالی عنہ چې ما دا موقع ده نن خو به نمبر ولوم د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نو کور تلالم په هر سمه وکتل نو چې صادرونه مې دوه یو مې کور کې پرې خو یو مې فند کیه خدا خبره ده کړه چې فار ایگزامپل دا انا کرا سره دو یو مې فند کې شاو پکارش صحیح قلمونه سره دو یو مې کور کې پرې خو یو مې پچاندا کې واچو روپای جرا سره سره وي نیمه کور کې پرې خو دی نیمه مواشي جرا سره سره نیمه کور کې پرې خو دی نیمه فند کې واچو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمر سره وکړه وی قسم ته مالی نسفین وی مای جی 50-50 وکړه ټول شي نه مې 50-50 کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راځه دعاګانې وکړه صحیح او دی وایي اوس دې انتظار کې ناسم چې ابوبکر بسو راځي ځکه هر وخت ابوبکر A+ اوسته
صحیح وی دې اسنا کې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغی حضرت ابوبکر نے پیغمبر علیہ السلام ته پوښتنه کو وماذا فعلت یا ابابکر ابوبکر تاسو وکړه هغه وی بس چې څنګه مونږ په ټول راړل فند کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی وماذا باهلک وعیالک کور والا او بچو د پاره په ترکتم الی الله ای می خدای ته پرې خدای ایته می خدای سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی به اختیار لکه چې مال چاټیله راغله وی ما یو جم کو وی ما قسم په خدای کو عمر خو پرې د عمر پلار کو د ابوبکر نمبر یوس ابوبکر دغه څوک نمبر وړي شي د ځان قرباني کړل پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم صحیح او یو صحابي رسول ذکر روان دي یو غریب صحابي چې پیغمبر علیہ السلام له ډونیشن اعلان وکړ چې هنګامي چنده پکار ده هنګامي تاسو هنګامي وای ایمرجنسی عاجل ارجنٹ چنده پکار ده ایمرجنسی نافذ کړ دا صحابي هغه وای چې ما سره خو شي نو سوای دا غوښتلو جامونه کله جامې چې وغوښته دین علاوه بل شي او ما وې دام نه کړ چې دې سعادت نه محروم شم لہذا ما ستن مزمه وکړ نه ما به عموما د یو يهودي باغ کې او بخور کو سمې کو پلاسو باندې به ډول لایست او غلا مې باغ وکړو نو ازاغه تورله ما تاسو سره عاجل کار نشته د شپې ما ته پیسو ضرورت او دغه قومي غیرت هم داسو چې قرض هم لغوستا چې قرض راکړه چې بیا کلکاری بیا ورسره کوم نه به مارته تاسو سره عاجل کار نشته چې د شپې زما ضروري کوم ماته پیسې پکار دي ودرا ته وې چې بس دا فلانه با دا د شپې وبکه نه مارته د شپې وبکم وګوره سهار په 4 بجې مال مزدوري پکار ده پیسې وسور راکې یو دینار سور بدل کوم یو دینار د ټول شپه دا وبخورو کو 4 بجې راغ دروازه ورته والا وی هغه باغ وبشه وی دا یو دینار والا او بیا راغ نه جمعه ته لکسات کو دشه د سهار د منځو سره پاسه ده او د تازه ک پیغمبر اسلام جمعه تراغه صحابه عمرال چې څنګه حضور صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو صحابه کرام خپل خپل چندې ورکول شروع کړ پیغمبر اسلام مخه چنده ورکول دیم روان دي سی ورته یو دینار منافقین ناس تو هغه وی داو زیر سپر پاور مقابله ده چنده ور کوي یو دینار مسخري پر شروع صحیح الله تعالی او چې د چنده دا ټول نه زیاته قیمتي ذکر چې د 100% چنده ورکړه دغه ټول ملکیت دې دا یو دینار دی نو رفض استلا نو کمال دا دی چې د په یو دینار کوم ځان ته کوارټر نه پرې خو دی بس دا یو دینار ور سره هم دا یو دینار او ټول څه په بخار کړی دی الله تعالی دا هغه ذکر کوي چې قرآن کې سورۃ توبه کې دا ذکر شروع دی چې والذین لم یجدوا الا جهدهم چې خدای وایي هغه خلکونه ډېر رضا شوي چې دای سره سوای د خپل مزدوري نه بل شیونه هغه مزدوري چې کوم وکړه سل په سلو کې پیغمبر تعالی دا واخله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله روانې ده نو ورته دغه قبا والا خلک چې د ابو عامر راهب مشوره باندې هغه جماعت جوړ کړ مسجد زرار ای ورته راوي چې زموږ جماعت مونږ جوړ کړل تاسو به افتتاح اوپننګ پیغمبر علیہ السلام اوس ما سره ټایم نشته بیا به ګورو او حضور صلی الله علیه وسلم په دې نو پوي چې دا خو د سیسو مرکز جوړ شوی دی شکل ولا د مسجد ورکړه دي خدا څه شه دي د اسلامي ریاست خلاف د سیسو او د کانسپیریسی او د سازشونو مرکز جوړ کړی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روان شو قیصر ته چې اطلاع ملاو شو چې دومره لوی فوج سره هغه وی درې زره راوستي مونږه دوله کاوز غلولو اوس خو ډیر زره راولي که جنگ ورسره کوو د عمل ګران ټول اخلي که جنگ ورسره کوو د عمل ګران ټول لہذا hebat نشو اثر د لکونو لشکرو تقدیر بغیر جنگا بغیر جنگ عدالت مکه کې منافقین ای په دې انتظار یو سره په کې ژوندې واپس نه اخلاص بشي دینه به خلاص دې د مرګ خلک لاړل دې څه کې لاړل د مرګ خلک غر هؤلاء دینهم دې په خپل دین باندې ډېر مغرور دي چې خدای مون سره دې خدای بداسه کوي خدای بداسه کوي وی ګورو چې خدای دې سره څه کوي قیمه کوي بیالتا صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورغه شل ورځې د تبوک کې پاتې شو په دې لار تلو راتلو کې
مختلف رؤساء د علاقو، مختلف رؤساء د علاقو، لکه د دومة الجندل رئیسو اوکیدر ابن عبد الملک، اوکیدر ابن عبد الملک ایلا د شام علاقه ده، ایلا دا هغه عیسائی رئیسو یوحنا، او نورم ډیر زیات رئیسان هغه پیغمبر علیہ السلام ته سرنډر شي، چې پیغمبر لشکره وکړو هغه یو مورانه شي نه سرنډر شو، پیغمبر علیہ السلام باندې ټیکس لګو چې تاسو له پروټیکشن درکو د قیصر نه، خو سبا کوي اسلامي ریاست تبا ټیکس ورکوي. نو منافقینو هغه چې کړه دا اعلان د جنگ واورې چې پیغمبر علیہ السلام یې زوبه چرته قیصر روم مقابله له ما وې تعمیه هم نکوله، عموما پیغمبر علیہ السلام جنگونو کې څه کول تعمیه به کوله، دي جنگ کې تعمیه هم نکړه، صحیح ټارګټ کې قیصر مقابله له وځو. صحیح میاشتم د جون جولای سخت ګرمي، د عرب سارا مسافت 1200 میله، مسافت 1200 سورلیم نشته، صرف لزر سورلیم دی او زیات تر پرووایډ کړی دی عبدالرحمن ابن عوف او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ. تاسو سورلیم چې زیات تنظیم چا کړو دی دوړو کړ عبدالرحمن ابن عوف او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهما. اوس منافقین وی دا خو د مرګ خله کې ځان نه استل دي، د دې جنگ نه بخلاصي وسنګا نو ټول خپل خپل باندې جوړو، څوک پټ شو څوک کینډي ته وتښتیدل. صحیح دا ځکه چې دا مسله کې چې کله ضرورت راشي د خلک په وباسي نو باسي. صحیح او وې چې زه اوس کنه ځان پناه کوي نور دوی واپس نشي راتلی. دا خو یونیپولر سیستم کې د سپر پاور مقابله روان دي، غر هؤلاء دینهم، دوی په خپل دین باندې مغرور شوی دي، دوی بل تقیمه کوي یو سړی ژوند دی نشي راتلی، اخلاص وکړي به ځان خپل بادشاہي. الله تعالی وایي چې دا سم وایي چې مونږ ته پیغمبر سره دې بنا کام شي. نو لاندې ورته وګوره الا تنصروا کتا سو امداد نکوي د پیغمبر، نو مکوي کتا سو امداد نکوي د پیغمبر نو دې دا هډن خبره ده مکوي. بلادر پسې موږ په تو کې بلادر پسې الا تنصروا کتا سو امداد نکوي د پیغمبر نو مکوي. فقد نصره الله تاکي سره دې امداد کړو الله تعالی کلا اذ اخرجه الذين چې کله دې وستا کسانو چې کافرانو د مکینا چرته راوست د مکینا دای دوپت وو. اوس خور سره بیا هم ډیر سره خلک شته هغه وسو دوپت وو، ټول دنیا مخالف و، د کور ولهم به سچ کړو. الله تعالی ما دې هغه پروټیکټ کړو، اوس مې نه پروټیکټ کوم. فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا هغه وخت کله راوست دلا کسانو چې کافران شو ثاني اثنين د دویم د دوو، نو دویم ورسره څوک ابو بکر رضی الله تعالی عنہ. ثاني اثنين د دویم د دوو اذ هما فی الغار چې کله ودا دواړه په غار ثور کې، کوم ځای کې غار ثور کې اذ هما ادا غار ثور د جبل ثور دا د مکی معظمه جنوب ته ده، مدینه منوره د مکی معظمه شمال ته ده. مدینه کوم خاله نو چې مدینه کې او مسکو نو جنوب ته مخکو کوم خوا مخکو ځکه چې مدینه شمال ته ده. صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حکمت عملی او پوهه ده چې پروټیکشن بسنګ کې سټریټجی بسنګ جوړه. حضرت ابوبکر رضی الله عنه په جنوب بوز هغه ویل مدینه ته نو مدینه ته وځه نو که په داس ورغو خو دې را پسې راځي. صحیح په جنوب ورځي د شمال ته ګرځي دې په ځکه دې ته پته ده چې پیغمبر صحابه ځکه حضور اسلام کو رسول میاشت راسه صحابه کرام روان کړو چرته مدینه ته چې تاسو کوم وته شي نه وځي چرته وځي مدینه منوره ته الته سټل شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خو اخر کې صرف دریو یا صحابه پاتې شو، نو ټول مدینه منوره ته رسیدل. سوره پاتې شو ورته دریو یا صحابه پاتې شو، نو ټول رسیدل مدینه منوره ته. مشرکین مکه ته پته و چې د مکه معظمه نزین زی بچرته مدینه ته بزي، نو اس مدینه کم طرف ته شمال ته، نو پیغمبر اسلام شمال ته ونه وته، حضرت ابوبکر په جنوب ته وایي. دې ته حکمت عملی بیا تعامیه ده، دا لفظ بیا ساته څه بیا تعامیه وکړه چې جنوب ته وځي خلک بټول مونږ ګوري کوم خوا
شمال طرف موږ به درې ورځې تیر کو چې خلک ستړي شي په کتو کتو بیا به شمال طرف والو. صحیح ثور قال که حمل ثور وای ته وای دا غر کدو کته لکه وای په شان کوب دی. الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. پروس کال اول تا زمونږ د علاقې یو کفتن اغال ته نږدې اوسېده صح کال ما پیدا نه نو زه ورغلم هغه بالکل د غار ثور سره لاندې اوسېده ان زه به ټکي ونه سلړم با نو بره غر ته نشم پاتې خاصه باغ ځای ته ناست غار ثور ته مې قتل. اذ هما فی الغار چې کله ودا دواړه په غار کې غار ثور کې نو پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دواړه اوتل نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته چې په یو داسې لار دی وباسم چې هغه باندې څوک مخې لمه راځي. صحیح نو داسې یو شر الله اباندنت څنګه لا اباندنت لار بنجر لار چې څوک په تګ را تګ نه کوي باغي او پیغمبر اسلام ته چې تلک داسې د غره ویخ کې ځه تلک د غره ویخ کې ځه زبد د لار باندې سم یو سړی ولا مخې لورغه حضرت ابوبکر نه پوهه کې امام بخاری روایت نقل کړي چې مما ابوبکر د هغه تیار کې تر څو روان دي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم خراج افشاش صحیح او دروغ ابوبکر چاته وین دروغ د مرګ په حالت کې ابوبکر کله نه او غیر اختیاري تورم چې دروغ نه وي دروغ ویل نشه نو الله په ذهن کې القا کړه وی رجل یهدی السبیل دا زما گایډ لما تلار صحیح دا زما گایډ دی ما نو پیغمبر خو عقیده ابوبکر گایډ لار ورته خدای ته څنګه ملایږي او هغه سړی وې چې دا ناشنا لار شاعر ابوبکر ته روان دي ته معلوم ده سره سره راغلی نو چې کله دا غار ته ورسېده حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام ته چې تاسو بهر انتظار وکړئ زلک د دې غار جایزه اخلم جاړو اباندن غار دی چې په زاریله سینوت کې نه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دم لاړو داږي سړی کته اټول سړو کې یو خپل صادر راغست هغه ټوټه کو او سړو کې خبر اصل ټوله باندې کړی زمکه اواره کړ خاور ماره پکې همواره کړی غټ غټ کانی هغه د میدان نه رکړ بیا پیغمبر اسلام ته یې راځي او بیا حضور صلی الله علیه وسلم ته یې تاسو ډیر ستړي شئ د خپل مم پکانو تلې کانو باندې تل نو د خپل پیغمبر اسلام په شي وي حضرت ابوبکر رضی الله عنه ورته یې تاسو لګ آرام کړئ نو داسې په ورته وغوړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځمن سر کړ صحیح حضرت ابوبکر رضی الله عنه او دغه خپای هغه ته وسوله خالی پاتې هغه ته یې خیلا چې دینه چرته صح حشره راونځي پیغمبر اسلام له تکلیف ورنکي صحیح نو په دغه اسنا کې چې حضور صلی الله علیه وسلم بده شو آلته یو مار را روانو حضرت ابوبکر وی شریخ په باندې حضرت ابوبکر رضی الله عنه خپل زور ورک په ځای دې سره تختولې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به آرام نشي نو خپل نور زور ورکړي شي راونځي او بیا مار په بیا به چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه ځان بالکل ټینګ کړه وتا هغه زهر دومره تیزو چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه د سترګونه اوښ کړه دا زهر زوره دا چې جوړلې ور زهر زوره سترګونه اوپر روان شي د سترګونه اوپر روان شي ار سره پیغمبر اسلام مخ باندې پریوتی زمون شیخ صاحب رحمه الله وې صبح برکت اوس کې ساجي په مخ باندې پریوتی نو پیغمبر اسلام مخ باندې پریوتی اوس په خوب کې حجر باندې سات کې راشي سړی ډېر حساس پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې بولاو کړ دې کته چې ابو بکر رضی الله عنه ورته مایو کې جاي صدیق ته چاو جوړولې دا ورته نه چولې جاړي نه ته چاو جوړولې صحیح ان څه دې بدلا واخله ابو بکر رضی الله عنه ورته به لعل الحيه لدغت دي دې سوره کې چې زهريله شی هغه چې چله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خبر راځي خاط نو په راوسته التفصيل امر وبره او مارو درو صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته لار مبارک راواسته ادې دې زخم باندې ولګولې هغه زهر را جذب کړو بهر راوته اگر راجب بهر راوته حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمایي پیغمبر اسلام بس دا مبارک غوته ولګوله فكأنما لم ينقطع بعده ما داسې محسوسونه چې دې شي شي زهر د پیغمبر اسلام هغه لعاب مبارک هغه هزار راکش بهر راوسته صحیح او بیا د ابوبکر رضی الله عنه وی چې دا مار ملک ډیرو درد ورو دا مار
عمر ته یو کټه راوسته ویجی دې ولم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لیه منون دې پریز دا دې ول څه کما چې در سره دې ول څه کما اگر چې زاری لشه دې حضور سره زما حضور کیسه ممراوا بس پرېږه دا مار به له خپل سره اني هاو اوس دا ځای درې شپې تیر کړې سو درې شپې تیر کړې دا ته بکر راځره یو غلام مسلمانوم نو ته بکر یو غلام مسلمانوم نو هغه با ټول ورځ دلته د خواته غره کې ګډي او میز تاسو میز وای پسان دا به سرول او چې ما خام به نور په وطن دغه وخت به هغه اولو شي هغه نو لوخه به ډک نو بس دوی ته راوړو ویجی دا واله صحیح خو په دا درې ورځو کې دغه بنده خپل چا خبره نه اورېدلې راز وی حالانکه مسلمان نو خدا غسر فکر سیوا دا غسر رازو نو درې شپې او درې ورځې تیر کړې او حدیث کې راځي چې پیغمبر اسلام کړه د غار ته وردن نشو نو الله تعالی او سپایډر راولېګ چې وب واچو په دې د غار په باندې نو چې وب په غار په باندې دی معنی چې د غار شړ دا شړ وای بنجر یعنی باندې دی دې څه څوک نه وته نه دي او یو قنطر رااله پیجن هغه په داخله کې نشته وګای واچولې نو دغلته هم یو د مشرکین یو وفد دغلته هم راورسېده صحیح فکر خو طلب کړو حتی ابوبکر رضی الله عنه پیغمبر اسلام ته یې چې کدی لګ خپل قدمونو ته کړنه کلک ټیټ شو نو موږ ورته ښکار شو صحیح نه الله تعالی دا خبره کوي چې پیغمبر اسلام ته نه ډونټ وری اذ یقول لصاحبه اذ هما فی الغار کله دا دواړه چې په غار کې یقول لصاحبه چې کله دوی خپل مرګري ته لا تازن فکر من کېګم ان الله معنا تاکي سره الله تعالی زمون مرګره دي نو لا تحزن قران کریم کې دو لفظ راځي یو لا تخف یو لا تحزن خوف او حزن خوف وای فیر تا انګریزي کې ورته وای فیر او حزن وای وریز تا حزن وای فکر من کېدو ته صحیح په پښتو کې مونږ خوف یې ته وو خوف یعنی ته او دا حزن غم جنېدو ته ویل شي څه ته ویل شي غم جنېدو ته اوس د دې استعمال قران داسې کوي چې کوم ځای چاته ځان متعلق یې نو البته لفظ خوف استعمالي څه استعمالي خوف او چې کوم ځای د ځان متعلق یې نه بل متعلق یې بیا حزن استعمالي موسی علیه السلام چې کله امسوا وګرځول او مارتی جوړ شه پړم بي ځلبانه نو موسی عليه السلام ته پشاش دا مارنا پشاش نو الله تعالی ورته اقبل ولا تخف روان دي شه یریګه ما موسی عليه السلام ته خیر راو څنګه دا پته چې مار په انسان حمله کوي مار څه کوي په انسان حمله کوي هغه ته ځان یراو دی وجه الله تعالی ورته ولا تخف خوف ورته ولا تخف د موسی علیہ السلام مور چې کله خدای ورته انسپایر کړ چې دا بچي په یو صندوق کې او تابوت کې واچوا او بیا او بوتا والکا ناغه سره دو تصورات ورسره یو ورسره دایر و چې چا اولیدم خلک به مام ژوند دای پرې نه دي چې ته قاتل مورې ماشوم بچره په بو کې واچ خلک به مام لکی ځان یې راو ورسره او دویم وکړه چاونه لیدم بچي په دې تابوت کې او بو کې اچول په دریاب کې دا سره عقل مندای کار دی دا بچی ژوند نه پاتې کیږي دا غي معصوم یې راو ورسره ما الله تعالی ورتال ته وی ولا تخافي ولا تحزني د ځان متعلقم مې یریږي څو بل نه ویني ولا تحزني ارې بچی متعلقم مې فکر مند کېږي ان رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین مونږ دې سالم تا ته واپس راولو او لا بل خبر ورته کنده بادشاہ جوړول الله وجاعلوه من المرسلین دنه د دینی بادشاہ جوړول پیغمبري خبر ده نه کې لا تخافي ولا تحزني دواړه لفظ استعمال کړی خو کله خوف په معنا د حزن او حزن په معنا د خوف هم استعماليږي او دلته الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حواله چې کوم خبره کوي ابو بکر ته داونه وی چې ریګه ما ولا تخف ورته سوې لا تحزن ځکه ابو بکر سره د ځان هیڅ فکر نه واخد او کامیابی دی ته وی چې زما جان قربان شي پیغمبر باندې چې جان پیغمبر باندې قربان شي دا د ابوبکر لپاره خساره وکړه نفع هغه ځان کو متعلق هیڅ فکر نه ور فکر ور سره چاو
د پیغمبر پاک وځکه ورته ولا تحزن زما متعلق فکر من کېږه ما. اذ یقول لصاحبه کرچوي د ملګری خپل ته لا تحزن فکر من کېږه ما زما متعلق. ان الله معنا تاکیسا الله تعالی مونږ دواړو سره دی. پیغمبر ورته دا ومني چې ان الله معي خدای ما سره دی. نسی ورته الله تعالی مونږه دواړو سره دی. زما مرګره دی ستاسو مقدار ابوبکر مقام دی. فانزل الله سکینته علیه پس نازل کا اللہ تعالی طمانینت مانا منٹل پیس سشے دماغی سکون. نازل کا اللہ تعالی طمانینت و اطمینان غلے ابو بکر بانے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اور اللہ تعالیٰ دے تائید کے پدا سے لشکروں بالے لم تروا چتا سنویر دلے فرشتے رالے دال تو گری دی. وجعل کلمت الذین وغرضول اللہ تعالی کلمہ دا کسانو چی کافران شو السفلا لاندے مانا ذلیلہ. دا کافرانو کلمہ چی پیغمبر بمڑو سو کلمہ وا دائی کلمہ فیصلہ کلمہ مانا سا فیصلہ دائی فیصلہ سوا دارون ندوہ کی جگڑے وا دیکھو باقاعدہ میٹنگ شو د لوی جرګې دسه شي تاسو په اصطلاح د لوی جرګې زمونږ په اصطلاح د نېشنل اسمبلی د بھارت په اصطلاح د لوکي سبا د رشیا په اصطلاح باندې د ډوما اردی د په اصطلاح باندې د کانګرس او د برتانی په اصطلاح باندې د ایوان نمائندگان یا د هاوس اف ریپرزنټیټیو د هاوس اف ریپرزنټیټیو مختلف نمونه نو دا دارون ندوا دا د اهل مکه او ډوما وا یا د اهل مکه او لوی جرګه وا صحیح. نو پدې کې باقاعده یو شعر ډسکشن لپاره پیش کېدو بیا باغی باندې رائے ورکول شي بیا باخري کې فیصله ډیسایډ کېدا او ابو جهل دا سپیکر وکړو ابو جهل. نو په دغه ورځ باندې هم د پیغمبر احترام لپاره کوم میټینګ کې کېدو آی کې مختلف تجاویز دی لغورو یو تجویز پکې دار راغی چې دې بمړ کو چې غم اخلاص شي. یو تجویز یو سړی ډیر جذباتي تکروک چې دې غم نه بل طریقې سره نو خلاصي وسه کور سره څوک ورپسې ونی کو چمړي. ابو جهل وی دا یو سړی خبره نه ده هغه سړی خو یو خاندان سره تعلق ساتي د یو کور سره تعلق بساتي. وی ټیک ته بنو هاشم د قبیله څوک بنو هاشم د پیغمبر اسلام قبیله هغه په دین خور سره شریک نه دي خو په وینه ور سره شریک دي دا غي مخوي نه لکه بنو هاشم ډېر زور اور خلکو ډېر جابر خلکو وې د بنو هاشم مخوي نه هغه خلکو راغو کورونو سوځي سبب کړه ایله خو به بچو باندې اور واچي کینه صحیح. زمون شیخ ته ساده پښتو کې خبره کوله ابو جهل هغه ته کینه د خرو دی غول مغره یعنی منبر دی چې کینه د خرو دی غول مغره نو بل منبر سے پاسه ده نا خپل تجویز وړاندې کړ وې داسې به وکړو چې دې به کنفاینمنت کې وساتو قید کې به واچو سبه وکړو قید کې به واچو او قید کې به داسې واچو اذیتناک ریگرس امپریزنمنت ورته سوي ورته انګريزي کې ریگرس امپریزنمنت چلته خوراک او اسقاق ورکیږي نه کو ورکیږي نه زاریله کې چې بنده مرشي چې بنده مرشي ټارچر سیل کې باندې ټارچر سیل کې ابو جهل بیا ورته وی یو 30 غنټې هم د بنو هاشم نه بند ساتل شي پیسوم کې ناوام کې ناس نو بیا ټول غریبانو دی یاري خبره نه کول چې کوم تجویز پیش کوونه وای کې او حضور ور سره ابو جهل دا مخه چار لیدا اخو ابو الحکم چې فائنل ډیسیژن خو به دا لاس کړ صحیح. ناخر کې ټول ورته یې څه مطلب کې سوای ابو جهل زماده تجویز دی چې څومره قبایل شریکول شو چې څومره زیات قبیله شریکول شو د قندهار او د هلمند او د اورزګان او د فلان او د فلان او د فلان د ټول نه بده نمائندګي واخلو ټول نه بسوال نمائندګي والو او بیا به د محاصره کو بسیج به کو کور کې بسیج به کو نو سار چې کور راوځي ټول به یک مش په باندې حمله وکړو. بنو هاشم ټول خطه عرب سره دښمنی نشو کولای یو قبیله سره کولای شو ټول خطه عرب سره خو نشو کولای بس خاموش به سموده بچي وای چې ظلم او شاسینیشن شوی دی مونږ له قاتل لا کوي بس اخري کې به خبره خلاص بشي ټول خلکو وي زنده باد دا بهترین تجویز دی ها پیوش صحیح شو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوری بسیج
الله تعالی وی دغه فیصله دې ته کلمت الذین کفروا چې کافرانو دا فیصله خدای ذلیل کړه. وجعل کلمت الذین وغرض الله تعالی فیصله دا کسانو چې کافران شو السفلا ذلیلا خائبا خاسرا وکلمت الله کلمت الله العلیا بلند دائما. وجعل کلمت الذین کفروا السفلا خدای د کافرانو کلمه او فیصله خائبا خاسرا ذلیل کړه. وکلمت الله کلمت الله هي العلیا هغه د ټول بلند دا والله عزیز الحکیم الله تعالی له قوت والا له حکمت والا دی. انفروا او صلی الله تعالی وی امداد نه کوي خدای نذیر تاسو مخ کې تفروت دی چې یو هاو ټو فیس د کانسیکوینسز پیغمبر باندې اس بلا نه راځي پیغمبر باندې اس وبال نه راځي خو یو هاو ټو فیس د کانسیکوینسز وبال بتا باندې راځي. نو صلی اللہ تعالی ملګرتیا وکړي نو څنګه ملګرتیا وکړي. انفروا وزي پلار د الله کې خفافا سپک وثقالا او درانه. خفافا معنا سپک وثقالا او درانه. نو خفافا خفیف اسلحه سره وثقالا ثقيل اسلحه سره. مونږ او تاسو په دې خبرېږو دا ډېر خطا دی چې وزي تاسو خفافا کلاشنکوف سره سره کلاشنکوف سره وثقالا زکو ایک سره صحیح صحیح یا اوان سره یا سره اوان سره سنگر سره چلو یک سره ضد هوا سره. انفروا خفافا وزیتا سو خفافا سپک یعنی سپک اسلحه سره وثقالا درانا یوا دوی مانا. انفروا وزیتا سو خفافا سوارو ځکه سور سړی سپک دی زور په بل چای سور سړی سپکی په دې معنا چې زور په چای زور په آس وی. وثقالا او درانا پیادا درانا معنا پیادا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم صلی الله تعالی وی اسنا چې تش جنگ لوځي پیسې ځان تر یو ډول خدای دې ورکه بیا بس سکے پیسې بلګي جنگ کې. وجاهدوا باموالکم جهاد کوي په مالونو خپلو وانفسکم افزانونو خپلو فی سبیل الله پلار د الله کې ذالکم خیر لکم دا بهتر دی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ لو کان غرضا قریبا. اوس دا کوم خلک چې پیغمبر علیہ السلام ته راتلل ایو ورته وی چې زما خدا هسپتال کې ده ادا غیر خدمت لپاره پیغمبر علیہ السلام کو د طبیعت په تقاضا باندې ډېر الحمدلله چې چا ورته خپل ایکسکیوز پیش کړ پیغمبر علیہ السلام خیر ته مزه نو بل را مخ شو یره جی زما خو درې مرض په طبیعت مې داسې بوج دي او که خدای حکم زبر پسې در رسم خو جوس مال چټي پیغمبر علیہ السلام یې چټي ده بل عذر بل عذر بل الله تعالی ته ټول دروغ وای الله تعالی دا ټول دروغ وای خاصه کې یو خو سفر وګد دی څه ده سفر دیم گرمی دا دریم سورلی نشتا سلورم سپر پاور دے دا نس یاری دی مریگی ذکر اللہ تعالیٰ کو انسانانو خالق تیاری او سری بانے کوئی دے ویردو یو غم نہ دے یو غم دا دے چی سفر دے دون سو ملا دویم دا چی سورلی نشتا پیدل تلو پکیومی صحیح دریم دا چی دا گرمائی موسم دے سلورم دا چې سارا دے او بم ملاوی که نو ملاوی او پنځم دا چې سپر پاور دے B-52 دے. اللہ تعالیٰ ہوئے چې کدا مشکلات نه وي او دیتا آسان وي جنگ کارې دے نو کتا ورته ویم چې تم ځای ګوي نظم با ځکه چې به الته دا په ځین کې چې غنیمت ملاویږي تقسیم کې بشه ملاویږي څو ملاویږي چلو یک په ملاویږي. لو کان غرضا قریبا کچری ویدا غرضا قریبا سهل الحصول مال غرض مانا اسٹس غرض مانا سامان غرض مانا سامان او قریبا مانا چې په آسان حاصلېږي نږدې مانا چې په آسان حاصلېږي. نو خدای وایي چې دا غنیمت د جنگ په آسانه حاصلې دی یعنی کمزوري قوم سره جنگ وي نو تا به کتل دی بس رسایش لوري تا سره ته جنگ لا چې هغه خلک اته د مقابلین کو چې ورشي اوسو پکا ولور کو ټول ورته ټول تقسیم دی.
لو کان غرضا قریبا کچری ویدا سامان پاسانا یاسلی دونکے وسفرا قاصدا او وید سفر قاصدا درمیانا غندے قاصدا مانا دیر وقت نوے درمیانا لتبغوکا نو دی بخامخا سا اتباع کروا ولیکن بغدت علی مشقتو لیکن درنشویر دوی بانے دا مشقت دا سفر اد گرمائے اد سورلائے اد 200 میلا اد سپر پاو دا طول مشقتو لے پزین کی دی دا استر کی نو سی چرا دا ایشے تصورو کی نا غیر احساس کی صحیح یعنی چرا دا طول تقالیب تصورو کی او بیا دا تصورو کی چاہ سر چاند دے کیسے روپ روائی استغفر اللہ سرودہ پکتا بود ولیکن بعودت علی مشقہ لیکن درن شوی دے بعودت مانا سقلت درن شوی دے دوی بانے الشقتو دا مشقت وسیحلفون باللہ اللہ تعالیٰ پیغمبر تو را روان دی اللہ تعالیٰ پیغمبر تو ہوئی مشورے اکرا را روان دی تعالیٰ وسیحلفون باللہ ازر دے چھ دوی با قسمون کئی پا اللہ بانے سبوئی چھ لوستتانا کزمونگا طاقت وے لوستتانا کزمونگا وسکے وے لخرجنا ماکون یقینا بمونگا وطلیو تاثر اس اللہ تعالیٰ وی یوخو منافقان دی منافقت کئی زینا دین دا پا درو قسمون خریض اللہ بیڑغر کئی یوخو یوکار دے کینا او بل چھ نہیں کے یعنی دغر منافقت دے چھ واجب دی ہوتی ہے نا کے او دین چھ بیا قسم کے چھ رجی وس منو دروغ سر بیا قسم کو نہ اللہ فرمائے کہ یولکون انفسهم دی ہلاکی زانو نقبل واللہ یعلم اللہ تعالیٰ پوئیگی انہم لکاذبون چھ دو یقینا درو جن دی اس پیغمبر علیہ السلام کو چوٹیانے والا ورکلی اجازت والا ورکلی کہ پیغمبر علیہ السلام طبعی طور نرم دلو سشو طبعی طور سخت گیر نو رحم دلو نو پس کو چیہو کس آگے ویجی زما خدا سے پیغمبر علیہ السلام خیر بل راگے ویجی زما خدا پیغمبر علیہ السلام خواہ بل راگ اللہ تعالیٰ خدای دیو فقط آسانی چکیانے دیولی ورکلی تو بچ سوکرا دن درخواست والا دستخط کے چاہو کے دن 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 اللہ تعالیٰ ورطا ہوئی غف اللہ عنکا وہ خدای دیو بخا اللہ تعالیٰ چاہتا ہوئی پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی لیکن سنجھ مونگے عام اصطلاح وہ خدای دیو بخا داکار نہیں ہوئی رہتے ہوتا اللہ تعالیٰ بے غینی آگا مونگے اختلاف پر اکڑا عام انسان چکم اختلاف ہوئی خدای دیو بخا داکار دیو نہیں رہتے ہوتا صحیح اس خدای کنظری ہونے گئی صحیح پیغف اللہ عنکا خدای دیو بخشا لما زنت لو تاولی دیل اجازت ورک نبا دی ورکو حتی یتبین لک اللذین صدقو تردی چخشکار شیوتا تا آکسان چی رشتیائی ویری دی و تعلم الکاذبین اپی جندل ویتا دروجن تا تا خجور چی چادر خاص براندے کرتا یہ کر لمپے بدے لگ پتہ لگولے جی سوک رشتیا ہوئی سوک دروگ ہوئی لیکن کوئی ری بدے کریوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللهم ربنا الحمد بالقرآن جميعا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وسمعت وتوانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم